إعجاز القرآن وبيان 7 أحرف. قرآن کریم یو معجز کتاب د چیلنج په طریقه باندې درې ځای مکررن کتاب الله شریف خلق ته اعلان ندی کړی دی چې فاتو بسورة من مثله فاتو ب10 سور یو آیت راوړی یو سورت راوړی لس سورت راوړی او دا چیلنج دا وخت نه تر اوسه اوس نه تر ورځې قیامت باقی دی تر اوسه چا د دې جواب ونه کړی شته تر ورځې قیامت هم کولای نشي. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. نو قرآن کریم یو معجز کتاب دی او دا نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم په معجزاتو کې او عظیمه معجزه ده. معجزه امر خارق العاده سالم عن المعارضه وی داغه معارضه کې دین شي تحدی للغیر کوي غیر داغه د جواب نه عاجز وي او صادریږي په ید مدعی نبوت باندې چې هغه شخص نه چې دا ذکر صادر شي هغه به نبی وی علیه السلام. معجزات په دوه قسمه باندې معجزات عقلیه معجزات حسیه. د نور انبیاء علیهم الصلوات و تسلیمات معجزې دا اکثرا حسی وي او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم معجزې حسیه هم شته عقلیه هم شته چې من جمله دا هغه عظیم معجزې نه چې حسی او عقلی دا هغه کتاب الله شریف چې رجحان پکې طرف د عقل ته زیات دی. عوام الناس کی معجزہ حسیه چې کمدا معروف او مشهور وي لیکن معجزہ حسیه تر یو ټیم پورې تعلق لري چې دا دور د خلکو حواس کار کوي ورپن او چې کله موسی علیه السلام دا معجزې ښکارا کړې حسن داغي هغه جعلی جوړ شوی مارانی پیوام صاحبانه ختم کړل دریاب کې لاري کوسي جوړې کړې ید بیضا وغیرہ معجزات دا حسیو تا غټه متړلیو کله چې هغه مبارک دنیا نه لاړو هغه خلق لاړل مونږ او تاسو ته فقط قصص پاتش اوس چې مونږ چاته بیانو نو اسی قصه بیانو پسترګو څخکاری نه یو سړی را نه انکار وکي چې موسی علیه السلام دا معجزه نه لرله او سړی منکر من القرآن هم وی نو دنیا دا تمام مخلوقات کراغون شنو بیا وته نشي ثابتو ځکه حصہ هغه معجزه حسیه هغه وخت پورې تړلې هغه ټیم خلکو خو انکار ځکه نشو کولای چې هغه پسترګو ولید اوس کې یو سړی تعنودن عینادن هغه انکار وکي نو که کتاب الله شریف منی خو دا صداقت اخباری بیان دی دا به تپیش یو به منل شي او که کتاب الله شریف نه منی او د موسی علی السلام د معجزو منکر شنو سو کې اثبات نشي کوي حس پورې تړلې وا اچ حس نه او تعالی سو کې نه منی بیا خو معجزه د نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم هغه قرآن کریم عقلی معجزه ده او دا داسې معجزه ده چې دا تر ورځې قیامت باقی ده عوامو کې ډېر شهرت نه لري شهرت د معجزې حسي زیات وي دا څه فرق دی لکه نقشبندی حضرات او قادری حضرات په عوامو کې د قادری پیرانو شهرت زیات وي
ځکه دا هغه کار د سره وی یو مریض دم کی هغه ته الٰه شفا ورکی، یو دعاو کی یو شن سړی ته الٰه العالمین بچي ورکی، دعاو کی باران وشي. نو دا په عوامو کې ډېر تاثیر کوي، دا ډېر لوی زبرګ دی. او نقشبندی حضرات هغه څه شي کوي، هغه د انسان د مړ غړ چې بدن نه وجود کې پروت دی د الله په ذکر جاری کی. ښکاری خو نه عام خلک نه مانی چې دا مو یو کرامت دی یو کار دی، خو در حقیقت داغي کارونه دا ډېر بهترین کار دی، او دا داسې یو کار دی چې د انسان په ډانچه کې د شریعت څخه آثار به ښکاره کیږي. هغه کارونه دعا ورته وکړه. حاضری حضرات مخکې نه که فاسقې دعا نه رستم فاسقې او که مخکې نه نیکې دعا نه رستم نیکې. داسې نه چې د قادری پیر په صحبت باندې هغه نه ګنې څخه سړی جوړ شي. کم کم به داسې وي چې مریدان شي او تزکیه د نفوس وبی کېږي، په منتها کې تصفیه د قلوب هم ملاویږي. خو نقشبندي حضرات اولا تصفیه د قلب کوي، د هغوی منتها د نقشبندیانو په ابتدا کې پرته ده. امام ربانی رحمت الله علیه و په دعوی باندې دا خبره کوله چې یک توجه مایان کار سچ لې دیګران می کند. زمونږ د نقشبندانو یو توجه د صحبت چې دا د نورو طریقو د سلو چلو کار کوي. دا به په چیلنج باندې خپل زمانہ کې وي، او د زمانه ډېر بعض نور قادری صاحبان هغه په دې مسله کې اختلاف هم ورسره لره. او عرض می دا کو چې کرامات د نقشبندی حضرات او عقلی دي، او کرامات د قادری حضرات او چشتی حضرات او حسی دي. پستر کو ښکاریږي نو خلک یې زرم وي. د نور انبیاء علیهم الصلوات و تسلیمات کرامات هغه معجزې چې وي دا حسی وي، دی په خلکو ډیر تاثیر کوي. غټیم سره به خلکو ډیر زر تسلیم کړل. لیکن معجزه د نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم دا معجزه عقلیه ده چې کتاب الله شریف دی. نو هغه ټیم سره خو په عوامو باندې ډیر تاثیر نه لره او چا ورته د معجزې یقین نه لره. لیکن دا داسې معجزه و چې په چیلنج یو ویل چې د دې مقابله وکړي، چاونه کړې شو. اوسه پورې چاونه کړه، تر روز قیامت به څوک ونه کی. دا باقی ده تر ورځ د قیامت پورې دا معجزه نه ختمېدونکې ده. او چې کوم سړی وسم د کلام شریف د حقانیت نه انکار وکړه، بس چیلنج ورکړه چې فاتو بصورة من مثله فضعوا شهداءکم. خپل علماء او گواهان ټول راغونډ کړئ، نو د قرآن کریم یو سورت جوړ کړئ. اوسم یهودی ته چیلنج ورکړه، نصرانی ته چیلنج ورکړه، منکر ته چیلنج ورکړه، هندو ته چیلنج ورکړه. تر روز قیامت څوک هم جواب کولای نشي. اوسم معجزه ده، بیا معجزه ده، بیا معجزه ده. او د قرآن کریم اعجاز نه ختمېدونکی اعجاز. هغه دور سره لبید شاعر سبعه معلقه به تاسو ویلی وي. بعضې طالبانو رواج د عربانو دا و چې د شعر پکې چرچا وه. د عیسی علیه السلام په زمانه کې طبیبان ډېر مشهور وو، ډاکټران ډېر مشهور وو. او د عیسی علیه السلام د زمانې نه وړاندې د سترګو اپریشن چا کولی نه شو. د دغه زمانې د طبيبانو به د چا پسترګه چې پرده رااله نو د هغې اپریشن به یې کوو. نو ډېر شهرت پیدا کړی. نو الٰه العالمین عیسی علیه السلام په دغه معجزه ولېږه چې هغې تعلق تر طبابته نیو. په دعویو چیلنج باندې اعلان کوي انا ابرئ الاکمه، مور زادي ړانده هغه هم جوړومه، والابرص او برګي مرض والا تام چې کم دی په دمونو شفا ورکوم. شفا الٰه ورکوي خو نسبت ده ته مجاز. او بل څه چل کوم وحی الموتى باذن الله، د الله په اذن باندې مړیم ژوندې کوم. نو دا داسې ډاکټري و چې دا بل چا نه شو کوي. ډاکټرانو اپریشن د پردې کوي، دوی چې مرزادي ړوندم زه جوړم. نو مرزادي لاندې علاج خو ډاکټر سره وسم نشته، وس ناغي غلیک. ا د ډیرو بیمارانو شفا علاجونه باغی کول، لیکن د برګي مرز علاج وسنو.
نو دا هغه اعلانم خلکو او چې څومره باتور ډاکټر شي نو مړ خو نشي ژوندې کولای نه د احل موت اعلان مو کې چې زمړم ژوندې تمام ډاکټرانه غلي د موسی علی السلام زمانه کې چې کوم ده د سحر چرچی لوی لوی ساحران به موجود الہ العالمین موسی علی السلام تمسا ورکړنو هغه د سحر علاج شروع داغي دی فوش د دنیا د ساحران الہیه تلقف ما یفکون سېږي جوړ کړیو په غلطه تیر کړی ویم صاحب او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې د شعر چرچا کم شاعر به خپل اشعار لیکلیو قصیده به په بیت الله شریف ویدان کړیو بیا هغه زولند و دا شاعر بنوم غږیدا یو بل شاعر به پیدا شو دا غینه به ډیر د بلاغت او فصاحت نړک اشعار لیکلیو قصیده به راول دا غیره پاسه به ویزان نکړه د عربو شاعران براتل دا به لستا کبه د مخکینه قصیدینه کمزور او به اشلاولا کبه د مخکینه قصیدینه ډیره قوی و ا مخکینه هغه صاحب براغه د شرم نه به خپل قصیده لري کړه د دې قصیدې چرچا و شروع شو هغه دوره بغه دریم براغه سلورم براغه حتی کی وما معلقه وما سبع معلقه تاسو کتاب کې داغه اشعار لستلی دي دوره ادب کې وغیرہ نو دا وما معلقه د لبید شاعر و د لبید شاعر زمانہ او دوره وا د چرچا غږیدا اسه خلکو دته ویل چې تر کلام الله شریف مقابله وکا او د دومره فقih پوی شاعرو دومره پوی شاعرو چې دا نارینه نسل نو دولورګانی وي او دې به یو وخت کې چا وجل دي په ظلم باندې خلورګانو ته یو چل خودلو هغه چل باندې نور شاعران پوینو کله چې دوه قاتلانو دی واجو مړکوي نو دور ته ویل چې ما خاصم وجنی خو زه به یو قطعه خط در کم زمال ورګانو ته یوس ویاسنه تور کې دا واچي چې مونږ پلاني وجلی وی کدا مې ورکه چولې خو موړی وی خزراکا وی یا بنت لبید ان اباکما اې د لبید لورګانو یقینا تاسو پلار چې دین مرکب غیر مفیدی پیش څه شه دې پته نه لګي هغه چې وکتل چې دې کې خو سم نشته صحیح شو دې مړک خطر روان کله چې لبیدا د لورګانو دروازه وټکولا یې وروته وی پلار دې دا خطر کا شام ته تللی دی مونږ په لار ولي هغه دا سړی دواړه ونیول پیتا څو زمونږ پلار وجل سړو ډېر خو دې خوګل چې دلیل نشته وی دلیل مونږ سشته دی هغه وخت چې څه قانوني وخت او هغه ته اوس پارل هغه ته دلیل مطالبه وکړه د لبید لورګانی ورته وایي چې دای زمونږ د پلار د اړخ نه یو نیم به تیر علی غلې دی دی په قائل دي چې او دا ستا پلار لیکل دي دا غنیم بیتی جواب د عربو تمام شاعران راغون کړی څوک کولې نشه د سینم بیته صرف داغه جواب مونږ سره دی او دا زمونږ د جواب نه دا قاتلان ثابتېږي او تاسو څنګه جواب کوي وی جواب دا دی یا بنت لبید ان اباکما قد قتل وقاتل آتاکما اې د لبید لورګانو یقینا تاسو پلار چې دی وجل شوی دی او قاتلان درغلي بدرې جواب دای پوره کیږي دا کړی کته وای چې دا کړی باندې نه پوره کیږي بازار باندې راغون کا شاعران د دینم بیتی دی بل جواب وکي شاعران راغون کل خلکو ډیر زور ولګو خو هغه دومره عمیق نیم بیته و چې یا بنتای لبیدن ان اباکم چې سبل کړی لګیدا نه سی واده دی نو هغه دواړه په قصاص کړل نو دا شان د شعر چرچا دومره ماهرینو لیکن د کلام الله شریف جواب لبید او داغه غونې نورو شاعرانو ټول تر چلن په طریقه باندې ویل شو خو هیڅ هم دا جواب نه کړی نه دا معجزه عقلیه ده
وجوه د اعجاز ورکی او دی مشهور او ورکی وجوه د اعجاز دی. حسن الاسلوب طرز او طریق ډیر عجیب او خسته دی. کمال بلاغت د بلاغت ورکی انتها شوی د خود څوک بلاغت نه خبر وي. اجماعیت معنوي ډیر جامعه معنا په لنډو الفاظو کې پرته وي. شفای جسمی و روحی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين بل ذرا شفاء لما في الصدور. نو شفاء د ظاهری بدنم دا او شفاء د روحم دا. پنځم صداقت اخباری کما واقعي چې بیان کړي کذب نشته ورګي او امکان د کذب هم نشته. یعنی یو واقعي په نه او لسو طرزونو بیان کړي خو هغه معنون به یو شي. فقصه د آدم علی السلام او د ابلیس دا قسم رضای راغلی په مختلفو الفاظو ده خو معنی یو ده کده موسی علیہ السلام نه کده عیسی علیہ السلام او د نور انبیاء علیهم السلام. شپږم دقت ربط د رکوعات او ربط د سور او ربط د آیتونو ډیر دقیق دی او باریک دی سره پنه پوي. اوم قوانین کلیه داسې قوانین دي چې هغه وخت سم لګیدل او سم لګیږي تر ورځې قیامت نه باطلي. مبحث سابعه في بيان اعجاز القرآن وبيان 7 احرف. د 7 احرف متعلق علماء د تفسیر ډیر زیات اختلافات لري. حتی کہ کرمانی و اتقان پدی کې اتیا اقوال ذکر کړي چې د دې مقصد څه شی دی چې قران کریم په وو حرفونو نازل شوی. بعض علماء وایي چې مراد د دینه 7 معانین دي. و معناګانی دي چې د هر لفظ د پاره او معناګانی شته دي. قول مرجوح دی. بعض علماء وایي چې مراد د دینه 7 قراءات دي و قراءت باندې نازل. جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په اتقان کې وایي هاذا جهل قبیح دا محض جهالت. ځکه 7 قراءات د لغت واحد دا وقرتونه چې جوړ دي برا په لغت د قریشو کې جوړ دي نور لغت نه دي. بعض علماء وایي مراد د دینه تعدد دی تکثیر دینا تعدد او عدد. 7 احرف کې معنی دار چې کثرت ته اشاره ده. دلیل پدې کې روایت د نسائی شریف دی چې جبرائیل او میکائیل علیهم السلام اتیانی دواړه ماترال. فقاد جبرائیل عن یمینی و میکائیل عن یساری. محبوب فرمای جبرائیل علیہ السلام می خیر اخته کینست او میکائیل علیہ السلام می چپ اخته کینست. فقال جبرائیل اقرأ القرآن على حرف. جبرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام ته ویل چې قرآن په یو حرف ورته ولولا. کله چې ولستا نو فقال میکائیل استزیده. میکائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام ته ویل چې وسه ته زیات کنه ته وته ولولا. نو هغه ولستو نو جبرائیل علیہ السلام ورته وایي وسه ته زیات کنه هغه ولستو حتی کہ پدې طریقه باندې استل کېدا. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي فنظرت الى میکائیل اتم کرت میں میکائیل علیہ السلام تا قتل فسکت چپشا فعلمت انها قد تمت العدہ پوشما چشماری تمام شا بس وہ حرفنو بانی نازل.
تحرف کې اختلاف، چا ویلي سبعه معانی مراد دي، قول مرجوح دي، چا ویلي سبع قراءات مراد دي، لیکن اخو لغت واحد دي ټول. چا ویلي مراد د دینه مشهوري قاعده دا تجوید دی، چې ادغام دی، اظهار دی، تفخیم دی، ترقیق دی، اشباع دا وغیرہ، مد و قصر دی. بعض علماء چې مراد د دینه و عظیم اقسامات د کتاب الله دی، محکم دی، متشابه دی، خاص دی، عام دی، قصص و امثال دی، قصص دی او ناسخ و منسوخ دی. بعض علماء چې مراد د دین 7 لغات دي، په لغاتو باندې نازل. لغت د قریش، لغت د تمیم، لغت ازد، لغت ربیعہ، لغت حوازن، لغت سعد ابن بکر وغیرہ. خو ترجیح اکثر علماء دی تور کوي چې دا حدیث د متشابهاتو نه دی، بس نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په معنا باندې خپوي دي چې 7 تحرف معنا بسوي. المبحث الثامن، اتم مبحث، في الاصول المتوسطه المبينه في القرآن. قرآن کریم د څو قسم اصول او علومونه بحث کوي. الاصول المتوسطه المبينه في القرآن، پدې کې د علماء مختلف اقوال دي. کم چې صوفیه تصوف طرف ته راکاږي، علماء ظواهر علم ظاهر ته راکاږي. بعض علماء وایي چې مضامین مبینه فی القرآن هغه 5 دي. 5 مضامین په غټه اصطلاح کلام الله شریف کې چړل کیږي. اول ورنه علم المخاصمه، علم المخاصمه والاحتجاج علی الغیر، دلیل بازی یادېږي د کتاب الله شریف. ځکه مکی چې څومره سور دي په دې کې مقابله د مشرکینو ده او اعتراضات او جوابات دي. مدنی چې څومره سور دي په دې کې مقابله ده يهود او نصاراو ده، او دارنګه مقابله د منافقینو داغي قبح بیانېږي. نو لوی علم او لوی مضمون چې کتاب الله شریف کې بارها بار مکرریږي علم مخاصمت. بعض وخت کې ورته صورت د مناظره ورکي، لکه مناظره د موسی علی السلام د فرعونانو سره. قالوا یا موسی اما ان تلقي وما نكون نحن الملقون قال بل القوا. مناظره د ابراهیم علی السلام د نمرود لعین سره. ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. نتیجه شو. او کله طرز او طریق د مناظرینو نه چې دو سره، لیکن دلایل بیانېږي او اعتراضات او دغه جوابات. دویم چې بیانېږي په دې قول اول باندې وایي چې 5 مضامین دي. مضمون اول علم المخاصمت، مضمون ثاني علم الاحکام دي من قسمي العبادات والمعاملات. دوه اقسام چې عبادات دي او معاملات دي چې مجموعه علم احکام دی. دا یو لوی مضمون دی په کتاب الله شریف. تقریبا 1500 آیتونه د متعلق نازل. دریم علم التذکیر بعلاء الله من السماوات والارضين وما فيهما. علم التذکیر بعلاء الله، دا خدای تعالی د انعاماتو یاد کول خلقو ته که اسمان کې دي که ځمکه دي که ما بینهما کې.
او دا هر څه دلیل د دې خبره دی چې رب کریم واحد لا شریک. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. سلورم علم التذکیر بأیام الله. دا ایام الله ذکر ورکی راضی. ایام الله عام، ایام تعذیب الله، ایام انعام الله. کم ایام کی چې الہ العالمین قومونو ته عذابونه ورکړي دي هغه بار بار مکرریږي، تخویفا او ترهیبا او زجرن او تربیتن او تعذیبن. او کم ایام چې د عزت ایام دی هغه هم ورکه بیانېږي بار بار. د انعامات او ایام دی په ما سبق او مو انعامونه شوي. انظم ورکه علم التذکیر بالموت او ما بعد الموت. د مرګ او د ما بعد الموت تذکیر ورکه دی. فقول اول بانی مضامین مبینه فی القرآن 5 دی. علم المخاصمه، علم الاحکام من قسم العبادات والمعاملات، علم التذکیر بآلاء الله، علم التذکیر بأیام الله، او علم التذکیر بالموت وما بعد الموت. دویم قول مضامین مبینه و علوم مبینه فی القرآن سلور دی. دا قول د امام غزالی رحمت الله علیه صوفی دی. علوم مبینه فی القرآن سلور دی. علم الاصول، مراد دلته اصول نو اصول فقه نه ده بلکې اصول العقائد دی. علم کلام ورکه چل کیږي چې اصلاح د عقیدې. علم الفروع چې علم الاحکام دی. علم القصص والامثال للعبرت وللتسلی للنبي صلی الله علیه وسلم. سلورم علم السلوک، د تزکیه د نفس او د هغه حالات چړل کیږي. قائل د دې قول چې علوم معینه فی القرآن سلور دی امام غزالی رحمت الله علیه. دریم قول علوم مبینه فی القرآن درې قسم دي، درې دي. هغه مضامین مبینه فی القرآن درې دي. صلاح العلم سواء كان بالاصول او بالفروع. صلاح العمل دا عمل اصلاح ورکه ملاویږي. الترغیب والترهیب، ترغیبات الى الجنه او ترهیبات من النار. دا دریم قولو چې دریم مضامین. سلورم قول مضامین مبینه فی القرآن علمین دی، دو علم دی. دی اجمال کړي. سلورم قول مضامین مبینه فی القرآن دو دی. التحلیہ بما یرضى به الله، التزکیہ بما نهى الله عنه. پس باندې چې رب کریم رضا کیږي پاغه ځان متحلا کول او خسته کول. پس باندې چې رب کریم خفقیږي داغه نزان پاکول. تخلیه او تزکیه عما نهى الله او تحلیه بما یرضى به الله. قائل دے شیخ عبداللہ درخواستی دی. پنځم قول مضامین مبینه فی القرآن 6 شپږ دی. دا شاه منصور باباجی قول دی. د یو ماهرین فی القرآن د کثرت ډیر تکرار د ترجمین هر کتاب چې سړی ډیر ګوري نو پاغي کې یو بیان د اعجاز القرآن وبيان 7 احرف. قرآن کریم یو معجز کتاب د چیلنج په طریقه باندې درې ځای مکررن کتاب الله شریف خلق ته اعلان د دې کړه دی چې فاتو بسورۃ من مثله، فاتو ب10 سور، یو آیت راوړی، یو سورۃ راوړی، لس سورۃ راوړی. او دا چیلنج دا وخت نه تر اوسه اوس نه تر ورځې قیامت باقی دی.